حضرت سلیمان علیہ السلام یو جزیره و د دریابونو په منځ کې هغې کې یو ظالم کافر بادشاه سلیمان علیہ السلام ته الوی پیریان د هغه تابع شیطانان یې تابع علی ورته وایي چې په دې جزیره کې یو کافر بادشاه دی او د بوتانو سجدې کوي او د چا رسۍ هم ورته نه کېږي ځکه لوی دریاب یې په منځ کې دی سلیمان علیہ السلام له خدای پاک باد تابع کړی وصل سلیمان الریح غدوها شهر ورواحها شهر د سحر نه تر غرمې پورې به د باد د پاسه د یو میاشتې مزل کو د یو میاشت مزل به په نیمه ورځ کې کو او بیا د بلې میاشتې مزل به په باقي نیمه ورځ کې کو نو بس باد ته حکم وکړ دې جزیرې ته ومونږ رسې د باد په ذریعه جزیرې ته سره د خپل لښکر ورسېد نو سلیمان علیہ السلام سره پیریان خج پیریان د چا تابع هغه ته جنگ سګران کړ پیریان یې تابع انسانان وسره جنگ یې وسره وکړ اول هغه کافر بادشاه له دعوت ورکړ چې ته مسلمان شه که مسلمان شې غږ درته نه کو د خپله بادشاهي به برقراري زمونږ وزیر به بادشاهي عزت به درته میلاو شي وینا زه خو د بوتانو عبادت نه پرېږدم وی تیار شه جنگ یې ورسره وکړه بادشاه یې مړ کړ او د بادشاه وزیران هم پکې مړه شو علاقه حضرت سلیمان علیہ السلام فتح کړه د دې بادشاه یو لور وه مسلمانه شوه بعضې خاندان یې مسلمانان شو چې مسلمانه شو په قید و بند کې دا قیدره چې کومه علاقه پته شي نو په قید و بند کې ونیولی شي دا لور یې ډېره غمجنه وه او ډېره خشته خوبصورته وه یاره وایي زه خو ما خو یو ارمان دی او دې قیدیانو کې بیا دی چې د بادشاه د کور کم قیدیان هغوی ځان لئ ځان له ځای وله ورکړي هم قیدیان جدی نو دا خو خاصه قیدنه وه وی زما یو تمنا ده که ستاسو دا سلیمان دا بادشاه ما سره نکاح کول غواړي مسلمان یم نو ما سره دې نکاح وکړي سلیمان علیہ السلام ته چال وی ډېره ښه خبره دغه جینۍ په نکاح واغېشت مسلمانه مخکې کافر او چې مسلمان چې خو مسلمان د مسلمان رورې مسلمانه ښځه د مسلمان سړي خورې دا به غمجنه وه ډېره زیاته فکرمنه به وه خدای پاک د سلیمان علیه السلام په زړه کې ورسره مینه هم پیدا کړه ښځې ده هر وخت به دې جینۍ جړل سلیمان علیه السلام ورته په څه جاړی وی داسې وکړه چې زما د پلار د زمانې کم نوکرانو او کمی وینځې او زمونږ خدمت به یې وکړه او ماله راوله ډېره ښه ده خو اسانه خبره د دې د پلار په دور کې چې څومره وینځې وې او غلامان او نوکران وې وله راوستل دا به د خدمت کېږي بل څه نور څه بیا به هم غمجنه چې سلیمان علیه السلام به راغی دی به جړل ولې جاړئ وی ما ته خپل پلار را یادېږي ګوره ښځې پلار د کافر او جهنم خشاک او ته مسلمان یې د خدای شکر نه ادا کې شکر وباسه د کفر نه خدای بچ کړي او الله مسلمانه کړي او بیا د خدای پیغمبر ام زما نکاح له خدای راوستی او مخکې د پوټینۍ بادشاهي وه د پلار اوس خو په ټوله دنیا د بادشاهي ده سلیمان علیه السلام د الله نه سوال کړی رب هب لی ملکا لا ینبغي لاحد من بعدي الله داسې بادشاهي راکړي چې زما نه پس تر قیامته پورې د بل چا نه نو په اوچو او په شنو باندې او په دریابونو او په انسانانو او پیریانو یو شان په ټوله دنیا حکومت و د ټول هغه سړي په نکاح کې چې د هغه په ټوله دنیا حکومت دی ستا په ټوله دنیا حکومت دی هسې پلار پسې جاړې دا غمجنه وه وی ته ما خوشحاله سلیمان علیه السلام ته وی او وی ښځه ما په خوشحالۍ نو زما خوشحالي په یو څیز کېږي چې دې پیریانو ته ووایه چې زما د پلار یو بوت ماله جوړ کړه او دې کوټه کې راته ولګې دغه زمانه کې بوتان جوړول جیز و عبادت یې منه او تصویرونه جوړول جیز و خلکو به ځان له تصویرونه جوړول عبادت منه قرآن شریف کې الله فرمایي وی دې پیریان یعملون له ما یشاء من محارib و تماثیل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وكثيرا من عبادي الشكور غٹ غٹ حوزونه به ولا جوړو غٹ غٹ لوخي به ولا جوړو او تماثيل دانچو ته ډیزاینونه بوتان به جوړو
بیت المقدس کی بوتان پراتو عبادت بے منو خلقو بد خپل پلار بوت جوړ کړو ځان سره به کوټه کې خاو دیو او تصویرونه به جوړول دا نقشې په دیوالونو باندې یار عبادت منو نور تصویر سادی دا جایز و اوس ګوره بالکل منع نه اللہ وی نبی علیہ السلام فرمائی کہ اللہ وی حدیث قدسی دے تاسو زما پشان چیزونه جوړاوه تاسو کو نقشې جوړاوه زیک طاقت می د غنم د دانې پشان یا دانه جوړ کې کن زور سره وی د اوربشر دانې پشان یو سره جوړ کې جوړول شي نه ولی د خدای سره ځان برابر وي چې خدای هغه انسان پیدا کړی چې روح پکې نشتا زم داسې پیدا کوم او جوړوم چې هغه څه خو به روح پکې نه کنه خدای منع کړی دا د خدای پیغمبر منع کړی دا د غیر ذی روح خیر د اجازت در تشته د ډول د پاره دام د ډول د پاره جوړول شي لکه اونه جوړه کا د غر نقشه جوړه کا سندره د وبو د ذی روح بني علماء لیکي بیا چې انسان د ذی روح تصویر ضرورت ہو نو هغه ځای کې چې انسان په دامینس کې پرې کې او کم ځای کې چې انسان پری شي او جمدې نه پاتې کېږي دومره جوړول شي لکه په خېټه کې چې انسان پرې کې جمدې نه پاتې کېږي نو د خېټې پورې دا بره تصویر دام د ضرورت بې ضرورت نه ګوري لکه نوټ دی مثلا شناختی کارت دی ایډنټي کارت دی پاسپورټ دی دا د ضرورت لپاره بې ضرورت هم انسان نه که لاس پرې کې جمدې پاتې کېږي نو دا تصویر کې لاس یې نه هغه منه چې داسې ځای کې تصویر کټ شوي چې که بالفرض انسان هلته کټ کې جمدې نه پاتې کېږي دا د ضرورت لپاره جیز بې ضرورت نه ورونو دا منې تصویرونه ښه په موبایلونو دا او یا داسې لیکل د دې نه ځان ساتئ بهر کیف وی ماله نو دا زمانه کې دا جایز و دا تصویرونه وی ماله زما د پلار یو پیریانو ته واچیو خشته ډیزاین جوړ کې نقشه کې داسې چې زما د پلار هو به هو شکلي نو بس زما غم به ختمي هغې ته به ګورم تسلي به مې کېږي وی دا خو اسانه خبره پیریانو ته حکم وکړه چې چاره دې پلار لیدلی و هغې وی مونږ به جوړ کړو یو خشته مزېدار د دې د پلار شکل یې جوړ کړو ډانچه او دې ته کوټه کې کېښود وی وګوره فرق پکې شته وی ټیک دی او بیا د دې پلار چې به که جامې په جونده غوښتې اقص جامع دی برابر کړ هغه دی بوت تواچولې وی په دې وجه د خپل پلار تسلی کوم اوس به خوشاله یم حضرت سلیمان علیه السلام دا شیطاني چال دی څومره دې تېره شوې هغې بوت ته سجدې شروع کړو سلیمان علیه السلام خو ته نه دی خبر او یوازې دې ښځې یې نه د هغې چې څومره وینځې وې چې څنګه به د هغه بادشاه په کور کې عبادت کوو خو د دې وینځې وې د دې نوکرانه وی او سره دی امکه شی د سلیمان علیہ السلام په کور کې شروع شو د ته پته نه لګي نه خبره ده دې براغ بیا به عبادت نه کوم چې دې بارو ته عبادت او سجدي به شروع د دې عالم د حضرت سلیمان علیہ السلام د تورات یوسف ابن برخیه هغه به وعظ او نصیحت او غله خدای په خپل आवाज هم ورکړو او دا هغه په आवाज کې اثر مو بعض انسان له الله आवाज خشته خدای پاک ورکړي او आवाज کې اثر مې یو ځل بنی اسرائیل لا یو ذکر وی سلیمان علیہ السلام کی اجازه دي قوم ته یو څو خبرې کوم وی څه وته وی د پیغمبرانو واقعات ورته بیان نو دی یوسف د پیغمبرانو واقعات د آدم علیہ السلام نه شروع کړل او دا یو پیغمبر واقع بیانول حتی چې سلیمان علیہ السلام لره ورسید نو د سلیمان علیہ السلام دا لکانی واقعات ذکر کړل باقی غږ بند شو غږ یې ونه کړ مجلس ختم شو سلیمان علیہ السلام چې خپل تخت واپس راغی دی راغی یوسف بن برخیه ورته وی د نمی غټه ګیله ده وی څنګه وی د ټولو پیغمبرانو دی پورا واقعات ذکر کړل او زما دی صرف د لکانی قصه ذکر کړل باقی دی اړو ذکر نه کړ یو باقی مې نه کړ وی ولې وی باقی مې ذکر نه کړ چې باقی ته خبرې ځان نه وی نه زه خو نیم خبر وی ستا کور کې د بت عبادت کیږي د غیر الله د خدای نه ما سوا د بتانو عبادت کیږي دا شرک دی
عبادت و صرف د یو الله کو او که چا د الله سره په عبادت کې بل څوک ملګری کړ دی ته شرک کوئی کفر دی دا ډېر لوی جرم دی او عظیمه ګناه ده په دې پوه شو وی ښه 40 ورځې دا کار شوی 40 دی کور ته منډې کړې او هغه بیبي یې راونیوله تحقیق چې وشو خبره رښتیا وه هغه بوټې مات که ټوټې ټوټې یې که هغې بیبي له هم سزا ورکړه هغه نورو له هم سزا ورکړه خو سلیمان علیه السلام پوه شو چې دا خو زما په کور کې لوی جرم شوی دی ما له هر کله چې الله به دا سزا راکوي هغې یو ګوته وه ګوته هغې کې الله ډېر لوی کمالات یې ښودي او داسې کمالات وو چې دا چیپیریان او دا ارس او دا شیطانان د هغې ګوتې د وجې نه تابع او پاغی د پاسه ابن عباس رضی اللہ عنہ لکلی دی وی پاغا گوت د پاسه دا الفاظ لکلی شویو اللهم احینی سعیدا وامتنی شهیدا خدای مال د نیک بختیا جون راکی جون چې می نیک بختی او خدای مرگ د شهیدانو راکی دی پا گوت لکلی اللهم احینی سعیدا د سعادت او د نیک بختیا چې د نیک بخت امدا سے جون راکی خدای دی مونږ لمدا سے جون راکی او بیا لکی ورپسی و امیتنی شهیدان چې خدای مرد شهادت راکی دا بے گت تکتل ارواح دا سوچ بے کاؤ نو چې دی بکل غسل خانی تا دا اللہ نو بے گر اللہم چې غسل خانی تا بکل تا نا گت بے وست دا یاد تا تیرونو دا گت دا سرو زرو دا سپینو زرو جوڑول دا گوری من دی خواه سلو د پاره هر قسمه ګوته منه ده که د سرو یو که د سپینو یو که د کاڼو د سرو زرو استعمال خو ډېر خطرناک دی د قیامت په ورځ دا ګوتې چې چا جوړې کړي نو خدای پاک به د ده په ګوتو کې دقسې زنځیرونه واچي او د جهنم زنځیرونه به یې راکاږي به البته د سپینو زرو د 3.5 ماسو پورې اجازت شته د سپینو زرو ګوته د 3.5 ماسو پورې د هغې نه زیاته نه اما علماء وی د سپینو زرو ګوته د 3.5 ماسو هغه چاله اجازت ته چې څوک په پاسه مهر جوړ کړي ځکه حضور پاک په پاسه مهر جوړ کړي او کچا داسې ګوته چولی او پاغي د الله نوم نو دی به غسل خانه ته استنجا دیته نه داخلي دې چې به دسمات لته دا ګوته به بیبي له ورکړه چرو بہت بیا به ولا ورکړه یو ځل غسل خانه ته لا دا ګوته بیبي له ورکړه یو سرکشه شیطان راغی د سلیمان علیہ السلام په شکل بیبی ته یې ګوته راکړه او د سلیمان علیہ السلام په شکل ګوته ورکړه ا شیطان لار په تخت شاهی کې ناس شکل د سلیمان علیہ السلام او ګوته ور سره راغی کې حکمالات دي بادشاہی شروع کړو ټول خلک کې تابع دي سلیمان علیہ السلام چې د غسل خانه نه وروت بیبي ته ګوته راکا وی ګوته مې در نکړه وی کله یسترانه نه تراله ګوته دی غوښته ما درکړه دوباره غواړي بس اپوی شو چې کیس خو بل شان شوی دی او ما دماغه سزا جوړ شروع کېدو والا ده چې باروت حکومت روان دی چې تخت شاهی له ورغې بل سړی د پشان ناست دی چاته ځان ورمخ کې کده سلیمان هم لیوانه کروغه سلیمان خواغه چې ناست دی شو بس الله رونی وم او الله به مې تنظیم کوي لال د دریاب غاړه له او الته الله تجلل شروع کړل یا الله ما جرم کړی دی واقعي ما زیاتې کړی دی ګوره داسې جرم نو ځکه دا معنی کې بت جوړول جایز او عبادت خود نه کو نه د په حکم کېده لیکن نو لوی سړی چې لږه غلطي ممکن الله په مضبوطه سزا ورکړي یونس علیہ السلام څه ګناه خو نه کړی او د مې ګیره ته خدای پاک ورولسه صرف د الله نه به مشورې د وطن روان شوی الله خو منې کړی نو چې مزه جاړي الله ته او جړا کوي او التب خلق مچمارانو میان به نیول اغي سره به خپل گزره اوقات کو اغي بوله سلوړه موړه کب ورکدان نه به پوخ کو اغي سره به خدمت هم کو او په جړا سره دی خو حکومت خو چلیږي خو چې کم نیکان علما بزرگان دي اغي بل شان شي محسوسای اغي دا خو هغه حکومت نه ده
لکه څنګه چې مخکنی حکومتو سړی هغه سړی د سلیمان علیه السلام هغې خو جده مغه دی پیریان هغسې تابع دي کار هغسې نه د ګناه اډرونه چالو کېږي مخکې د نیکۍ او د ګناه اډر چلېږي دو کې بیبیان هم پوه وې بیبیانې خو پوه شو چې شیبل چوړی دی اوس خو مداخلت هم نه کېږي بیا هغې خپل میټنګ د علماو عالمانو راوغوښت وی تاسو څه محسوسوئ ټول وی بلکل محسوسو وی څه محسوسوئ وی موږ دا هغه حکومت نه محسوسو کوم چې څومره د مخکې و یا خو سلیمان علیه السلام دماغ خراب شوي دي یو مغه دی خو څه فرق پکې راغلی دی او یا څه مسله دار څه چل چلی بیبیانو نه چې تپوس وکړه هغې ورته وایي چې او بلکل همداسې ده هغې بیبي معلومې چې دقسې ما نه ګوته یو ځل یوړه بیا راغې وي چې د ما ګوته راکړه اوس نور نه پوهېږم خو موږ ته هم د هغه نه معلومېږي او نه موږ دې ځان ته پرېږدو خدایه داسې کېږي هغې توراتونه راواغېستل هغې علماو نیکانو خلکو او د هغې تلاوتونه یې شروع کړل بس چې دا شیطان پوه چې اوس خو ګېرېدو والی نو د هغه تخ نه والوتلاړ او ګوته یې په دریاب کې وغورځوله مطلب یې دا و چې که دا ګوته سلیمان علیه السلام له په ګوته ورله خو بیا موږ تابع یو راشه دریاب کې به وغورځوم نو کم از کم موږ به د غضبه خلاص شو که نه هغه یو کپ تېره کړه او اتفاق ته ګوره چې د سلیمان علیه السلام د کوم مچیمار سره به کار کو هغې مچیمار دوه کبان راوویستل د ته ویې ها دا یو پکې ځان له خرڅ کا چې د هغه اوس پړ د په منځ کې اوسې راګوته پکې راووته قرآن شریف کې م الله دې ته اشارت کړی دی واپس راغی په خپل تخت شاهي او هغه پیرې یې رونې واغلی خطرناکه سخته سزا ورکړه شیطان له دې په کور کې 40 ورځې عبادت شوی و د بت نو دا په کومه ورځ چې حضرت سلیمان علیه السلام ته دوباره بادشاهي میلاو شو دا د عاشورې ورځ وه د حضور پاک د زمانې نه مخکې د بیت الله غلاف په د عاشورې په ورځ بدلاو دا به د هغې د عاشورې تعظیم کوه او نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې لومبی چې کومې روجې فرض وې یو پکې د عاشورې وه د رمضان نه مخکې د عاشورې روجه فرض وه بیا چې مدینې شریفې ته هجرت وکړه نو یهودیانو به روجه نیوله د عاشورې وی دا ولې نیسئ وی دا زمونږ موسی علیه السلام له خدای پاک په دې ورځ نجات ورکړی وی نحن احق باتباع موږ د موسی علیه السلام په تابع ستاسو نه زیات لیق یو امت ته حکم وکړه چې دا روجه مسینګ مخکې نیوله اوس یې نیسئ بیا د رمضان روجې فرض شوې نو د عاشورې د روجې فرضیت منسوخ شو اوس مسنونه ده سنت ته که څوک یې نیسي خو فرض نه ده نو د عاشورې په ورځ روجه نیول مخکې فرض و سنت که دې میاشتې لسمه ورځ حضور پاک مبارک فرمایلی د وفات په کال لئن بقیت الی قابل لاصومن التاسع وی که آینده کال ته جمدې پاتې شم نهمه به مو سره نیسم چې د یهودیانو سره تشبیه ختمه شي هغې په لسمه نیسي موږ به نهمه لسمه دواړه نیسو خو بیا دغې کال ته پاتې نه شو دې وجې نه زموږ علما لیکي وی یوازې د لسمې ورځې روجه دې نه نیسي چې څوک نیسي 2 ورځې دې نیسي ام نهمه ام لسمه او څوک لسمه او یو لسمه بیا دی نو د دې ورځې یو عبادت دا دی رونو چې روجې ونیسئ نهمه ورسره که نیوي چې ډېره ښه ده یا یو لسمه یا نهمه لسمه یا لسمه یو لسمه دا روجه نیول بهتر دی دا یو شو دین د دې ورځې څه عبادت دی حضور پاک فرمایي حدیث کې راځي من وسع علی عیاله فی نفقته یوم عاشورا چا چې خپل بال بچ له د عاشورې په ورځ باندې فراخ رزق ورکړ وسع الله علیه سائر سنته ټول کال بدله خدای پاک فراخ رزق ورکړي د دې حدیث راوي دی حضرت سفیان لوی محدث دی هغه وایي وی ما په دې حدیث تجربه وکړه د حضور پاک په حدیث تجربې ضرورت هم نه رښتونی خو د ویسې ما وي چې راشه عمل پې وکړه نو یې خدای پاک زه ډېر زیات مالدار کړم نو یو په دې شپه په دغه ورځ د عاشورې په ورځ روجه نیول او دویم په دغه ورځ خپل باد بچ له فراخ رزق ورکول که د چا روجه نی او که د چا روجه
شپې ولا ښه رزق ورکه، پېشمنې ولا ښه ورکه. اندازه د ما داسې د حکومت په اندازه د میاشتې نور ما ته پته نه لګي، غالبا چې حکومت د راتلونکي جمعې ورځ عاشوره یادوي، نهمه به زیارتي. نو بهر کې همدا نهمه لسمه غالبا لسمه به عاشوره د جمعې ورځي، زیارت به نهمه وي بله راتلونکي. بعضې خلک په دې ورځ مقبرو ته ځي، دا رسم دی رواج دی. په دې ورځ نه مقبرې ته قبرونو له خپلو مړو له سړی هر وخت تللی شي شریعت مطابق، او څوک مړو له مسور وړي له پاسه پیچي، او څوک اوبه کوزه کې وړي له وټکې او په مړو د پاسه اچوي. ما تپوس وکړم د اوبو ولې په دې قبرونو اچوي؟ وایي دا حضرت حسین رضی الله عنه تږي شهید شوی دی، ما په کوفه کې تږي شهید شو ته دلته اوبه اچوي چې هلته ورځي. دا عجیبه عقل دی. حضرت حسین رضی الله عنه په دې ورځ باندې شهید شوی دی، د عاشورې پر ورځ. نو چې حضرت حسین رضی الله عنه په دې ورځ باندې شهید شو د عاشورې پر ورځ، هلکه د جمعې په ورځ چې څوک وفات شي نو دا جمعه سپېرئ که دا سړی بختوري؟ تاسو نه تپوس کوم، سړی بختور دی، خدای جمعه ورکړه. نو حضرت حسین رضی الله عنه بختور دی چې خدای د عاشورې مبارکه ورځ ورکړه. ورځ نه سپېره کېږي. بعضې خلک ټوله شپه یو وخت عبادت نه کوي، او بس وی راشه دا یو ورځ عبادت به کوم، او د عاشورې په شپه به کوم، او د عاشورې په ورځ به کوم. نه مسور اچول شته په شریعت کې ګناه ده، او نه په دې ورځ باندې بالخصوص مقبرو ته تلل هر وخت کې تلی شي، او نه په قبرونو باندې اوبه اچول، او نه د شپې ډنډې ویشتل. پخوا دا رواجونه ډېر وشکر دی، اوس نشته. او پخوا به دا کوټې ډبولې، موږ خپله ماشومانو یادم دي، هغه رسمونه رواجونه ختم شي، شکر دی. هغه ډنډی به په تیلو کې واچولې او خلکو به ویشتې او بلېدې، ابم وي او دا بم وي. او هغه بل شی به هغه څه هغه ماشومانو به رهیلونه کېښودل، په شګلولې به یې غونډو، سوال به یې کو، په رهیل به یې کېښو، شګلولې غواړو. د سوال یو طریقه وه. شکر یې دغه رواجونه خدای پاک ختم کړ. حضرت حسین رضی الله عنه له خدای پاک شهادت ورکړ. د هغې بیان به راته انشاءالله راتلونکي جمعه وکړو.